السلام علیکم. ژوند دی کله نا کله ډیر ښکلي خلک میلاو شي. نن ما سره یوه عجیبه واقعه وشوه. زه مارکیټ ته تللی وم، نو یو ډیر علم دوست سړی خواله راغی او ما ته وی چې یاره جي تاسو ویډیو جوړوئ. نو ما وی او زه خو ویډیو جوړوم. نو هغه زما د هغې ویډیو ډیر تعریف وکړو، د هغې دپاره مننه. بیا چې تعارف وشو نو هغه یو ریټایرډ سیول افسر و، ډیر ښه لایف یې تیر کړی، په ډیر ښه پوسټونو پاتې شوی و. او د ټول نه د خوشحالۍ خبره پکې دا وه چې د کتاب ملګری و، د کتاب شوق یې و، په خپله یې 4 کتابونه لیکلي دي. او هغه زه خپله خوشقسمتي ګڼم چې دومره علم دوست سړي سره زما ملاقات وشو، ځکه چې زما خپله د کتاب ډیر شوق دی. نو داسې کس چې را سره میلاو شي زه ورته ډیر خوشحالیږم. بیا هغه راته ووایي چې زه د خپل یو 2-3 کتابونه ګفټ کوم. بیا یې دعوت د کور راکړو، زه د هغوی کور ته لاړم، بیا هلته کې کېناستو، د ژوند څه خوږې ترخې خبرې مو وکړې او بیا یې ماته کتابونه ګفټ کړه. د دې انسان دوست او علم دوست سړي نوم دی ظاهر شاه خان خټک. دوی بیسیکلی د لونخوړ علاقې دي، خصوصي په پیښور حیات آباد کې. او دوی د ژوند ډیر ګرم او یخ لیدلی دي. د بچپن نه د کتاب سره ډیر شوق و چې په هغې موده کې به خلکو د انګلیش څه کتل هم نه. نو ده وی چې ما له به لونخوړ ته ریډر ډایجسټ راتله چې خلک به تصور هم نشو کولی. او ما وی چرې د پلار نه هسې پیسې نه دي اخیستي، صرف مې دې کتاب له اخیستي. داسې سړي سره چې زه میلاو شم ما له ډېر خوند راکوي، ځکه چې ما سره به هم کله پیسې نه وې او کتاب به ما چا نه واخیست او چا به راله راکړو، ما له به هغه سړی ډېر خوښ و. دوی 4 کتابونه لیکلي دي، خو ما ته خو اوس 3 کتابونه ګفټ کړه او د شاعرۍ کتابونه دي او ډیر زبردسته شاعري کړې ده، ډیر د ژوند فلسفه پکې بیانه کړې ده، ډیر گهرایي ده د دوی په شاعرۍ کې. د یو کتاب نوم دی ډیوه په لاس د ړندو په ښار کې، یو دا کتاب دی ډیوه په لاس د ړندو په ښار کې، یو دی چورلک په میخانه کې، یو دا کتاب دی چورلک په میخانه کې، او یو دی تاوده سوري. دا کتابونه دي د دوی. تاسو ته هم چېرته موقع میلاو شي د دوی دا کتابونه سټډي کې، ډېر زیات ښکلي شعرونه دي پکې، ډېر مزیدار دي، خوند به درله درکړي. څومره چې دا کتابونه ښکلي دي دغسې دا انسان د زړه نه ډېر خوږ سړی دی. نو زما خو خپله خوشقسمتي ګڼم چې د ظاهر شاه خان خټک سره مې ملاقات وشو او دا واده مو یو بل سره وکړه چې وقتاً فوقتاً به په مختلف موضوعاتو باندې ګپ لګو او دا خیالات به شیر کوو. د داسې مشر سره چې میلاو شي د سره د ژوند ډېرې خوږې کیسې څه یې راته وکړې او څه ورته قرض دي. نو انشاءالله بله پیره چې بیا میلاو شو بیا به چې څه د هغوی سره د ژوند کیسې به در سره شیر کوم. امید لرم چې تاسو له به د دوی کتابونه او د دوی کیسه ډېر خوند درکړي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې